زما عزیزان اوس دغه وخت کې زیات خراب حشر د چای چې دا ټولې لارې در باندې بند شو او دغه یو لار د چې ته به ورته ولاړې په دغه وخت کې به خراب حشر د چای خراب انجام به د چای بیړه به د چا غر کوي او تبا به سوکي تبا او غرق او هلاک به په دغه ورځ باندې صرف هغه سړی چا چې د دنیا ژوند په دې کې تیر کړی چې زه د خدای په ټوله خدای کې د دې زنه خراب خطرناک ټکی بل نشته دې زه ټکی ته تاسو وګورئ که خیال وکړئ بعضې وخت مونږ خبرو کې دا وایو چې کینا چا سره خبرې کوي داسې وایي که نه وایي په دې کلو کې تاسو خو د کلو یې ملک صاحب ناست دي خان صاحب ناست دي یو سړی خبره چېرته غلط کړي کینا د چا مخکې خبرې کوي لګیا داسې وایي که نه وایي دا چې وی چې د چا مخکې خبرې کوي د ده د پلار او د نیکه کور وران شو د ده بیړه تباه شوه لکه چې په یو ټکي الله پاک د شیطان بیړه تباه کړې ده شیطان څه پیدایشي شیطان نو شیطان معلم الملکوت ملائکو له په ټال باندې سبق خود چې ور رسیدې به نه شو نو په ټال باندې به داسې تلو راتلو سبق به ملائکو ته خود دی معلم الملکوت دومره لوی مقام شپږ لکه کاله د خدای عبادت کړو شپږ لکه کاله یو ځای داسې نه و چې د تندي نه نو ویسته یو چې د آدم علیه السلام څه وخت کې لاش تیار شو نو دی په ملائکو کې ولاړ نو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ الله وی ما ویل ملائکو ته چې اسجدوا لآدم د آدم ته سجده وکړه فسجدوا ټول ملائک ورته په سجده پریوت اوس زمونږ د عمل د هر جنجال او د هرې فتنې شکار چا پوښتنه وکړه چې د الله نه سوا بل چاته سجده خو جایز نه ده نو آدم علیه السلام ته ولې ملائکو سجده وکړه اوس مولاګي غوندې وایي هغه به دا سوال نو د الله نه سوا بل چاته سجده روا ځکه نه ده چې هلته د الله حکم نشته دلته خو د الله حکم دلته نه سجده کول کفر و په دې خبره پوهېږئ غیر الله ته د الله حکم نشته او آدم ته د الله اذ قلنا للملائکة اسجدوا پریږدئ ورته په سجده چاته لآدم نو فسجدوا شیطان ولاړ پاتې هغه ونه تپوس ته وشو چې تا ولې سجده ونه کړه اذ قلنا څه وخت چې ما تا ته وویلې تا ولې سجده ونه کړه قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك ما چې تا ته امر وکړو چې سجده وکړه ولې دې ونه کړه نو شیطان په جواب کې ورته څه وایي چې قال انا زه او ده ته سجده کول خلقتني من نار وخلقته من طين زه دې د اور نه پیدا کړم چې پاک شی دی او دې د خټې نه پیدا کړی نو زه خټې ته سجده وکړم خدای ته
الله ورته تا دا زما په مخ کې انا ولي دا زدي ولي فاخرج منها فإنك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين اذا زما د رحمتونو جنتونو نا تر قیامت پورې ملانتی او تبا کړي په یو چې انا نو ګور ډېر خیال کو ډېر خیال وور اوس دارو جینی سي نو د روجو ټیپر په خلکو مخ خرڅول څه پوه شو چې کور کې یا په ښځه نیغ نیغ کېږي چې روجه مې ده یا په زوی نیغ نیغ کېږي یا په بل چا بهر خلکو باندې نیغ نیغ کېږي چې شیخ سنت صاحب روجه نیولې ده په ارام کښېنئ دا ستاسو منځونه دا ستاسو روجې دا ستاسو تراویح دا هر څه به په قیامت کې په دې مخ در وویشتې شي په دې مخ ورک شه جی ما منځونه کړي دي دا زما خبره نه ده زما د کور خبره نه ده دا د پیغمبر خبره منځونه مې تا منځونه دې لپاره کول چې خلک راته ښه سړی ووایي ٹھیک شو تا منځونه څه لپاره کول چې خلک راته ښه سړی بجلیګر مولا به پیش تاسو کړي دي مولا صاحب دی ما به تقریرونه کول جلسې به مې کولې دا چل به مې کول غوړې زیړې خبرې به مې کولې زما د هر سبم زما په دا مخ راوویشتې چې تا دې دپاره نه کول تقریرونه او وعظونه چې خدای پې راضي شي تا دې دپاره کول چې خلک راته لوی ملا ووایي خلق راته ښه مقرر ووایي ښه واعظ راته ووایي او بدل دنیا کې خلاص شوی دی آخرت کې څه نشته زما په خبره پوهېږئ آخرت کې څه نشته دا هر څه به په دې مخ دروي معامله عزیزانو هغه د ظاهري عمل نه ده معامله د زړه ده چا دا مونځ تا په زړه کې په کومه اراده کړی دی دا روژه تا په زړه کې په کومه اراده نیولې ده که هغه د زړه اراده ستا د روژې متعلق واقعي د خدای رضا وي نو خبرې اجر یې څه دی اجر یې څه دی د روژهدار سړي د خوله کې ماسپخین نه پس غرمې نه پس وږمه غوندې پیدا شي سوړ بوی غوندې په دې خوله کې پیدا شي کېږي که نه کېږي اوس د دې بوی څومره خراب شی دی خولې نه چې بوی راځي دا څومره خراب شی لیکن خدای څه وایي ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك د روزدار سړي د روزي اغاز وګمه چې دا الله وي ما ته د مشکو نه زیاته خوښه ده کومه روزه چې هغه خدای د پاره او واقعي د الله د یری وي نو داغه هغه وګمه د خله الله وی ما ته د مشکو نه زیاته خوښه ده یا الله داسې به څوک نو زما عزیزان چې معامله هغه دړه ده چې ستا اړه کې د دې روزې متعلق څه دي د دې مونځ متعلق څه دي بل د دې نیک عمل متعلق ستا پړ کې څه دي نو سزا او جزا دا ټول به الله پاک دړه په ارادو باندې تقسیموي او دړه ارادي هغه راز د الله نه سوا بل چاته پته نه باغې صرف خدای قادر
نو یو دې ټکی نه ځان خلاص سیاستي چې زه دا ډېر خطرناک ټکی په پاکستان کې در تخکاره مثالونه وخه په دې خو پوه شوي چې زه ټکی ډېر خطرناک دی ټیک بوټو صاحب خدای دې اوس ورته معافي هغه یو ټکی کړی چې مای میجارٹی زما اکثریت اور یہ کرسی بڑی مضبوط ہے ویلی هغه کرسی وسمشتا هغه میجارټي اوسم شته او د دا انجام څه د دسه انجام شته د پانسای په دارو خطو کنه کورسای مو ا مضبوطه چې دې په غاویرو او هغه میجارټي مو اوسم شته هغه کټه سره چا ول ځان مړ نه کو د دا انجام سره نو عزیزانو غرور با نه په دولت کې نه په مټو کې نه په اقتدار کې د غرور ذات صرف یو د خدای ذات ته بنده بچي یو دغه غرور بچي تاسو انجام وکړئ هغه ټکی اوس نواز شریف کړی چې مای منډیټ ددا انجام بم در تخیم که ژوندي وي په دې منبر ناست دی دام د غرور ټکی دی هغه منډیټ موجود دی په کوم چې دی غاویر دی ملک ته د تباہی په لار روان دی کنه دی روان هاجی ملک ته د تباہی په لار روان دی ا منډیټ موجود دی اوس یو کار کوي د دې ټولي صوبې او پاکستان لیول زمکی دی دا قیمت لګی مثلا په 400 کې زمکا 50,000 روپے مرله سرکاری ریټ نو ته چې مرله خرڅه نو تانه به دومره ټیکس وصولیږي خدای دیو کی کتا په 10 روپے مرله خرڅه کړي ټیکس به د 50,000 روپے ورته په دې لا مونږ دا ګوښتو قوم پوه نه دی هر عادت تا د هلاکت او د تباہی جوړي دا موټر وې چې کومه جوړه ده په خبرنا پندای پورې او پندای نه لاور پورې د دې موټر وې تصور د پاکستان د لپاره مفید نه و تصور کربونه روپے په لګي او हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन माला खुदा खावर तेलो डीवाना मिलावीगी और दे पीर से कोर वही चिरागान रोशन करबुना दस की मुना استاد علالو د پاره جوړي نو خبره مې دا ده چې منډیټ ټکه دا د غرور ټکه دی دغه منډیټ بوي او والله عالم بالثواب چې د انجام بچي نو زما عزیزانو دا غرور ذات صرف یو د خدای ذات دی بل څوکشته په دې کائنات کې چې د خدای په مخ کې وایي چې شیطان ته یو پیر ویلی
اوس خو یو د پیرانو میرانو پسې ډېر ګرځئ ما خدای قرآن ته وګورئ پیر درته اصلي وښیم نیخ نیخ اوس په لوی غم دا قوم اخته څه زمونږ د لاس دا راتلونکي جمعه خو په روژه کې راځي که نه په دې به قضا عمري کېږي نو ملیانو صاحب یو هڼ جوړ کړی هڼ دی او دون دی او هڼ دی او دون دی قضا عمري ده اسلام دی او پلانې دی مولا به داسې ځان باندې هیبت راولي ته به وایې چې جوړ زه کافر شوم ته چل را باندې داسې هیبت به په ځان راولي چې دا ما جوړې کافر شوم که څه بله وارونه په خدای قسم پیغمبر ویلې صحابه وته ما تاسو ته ټکی کړی چې خبره ټوله د زړه ده که د بل ځای د زړه ده صحابه ته ویلې چې یو داسې سړی درته وښیم چې نه یې مونځ کړی نه یې روژه نیولي نه یې حج کړی نه یې زکات ورکړی ټول عمر د خدای او د رسول دشمن پاتې شوی او جنت ته لاړ شي صحابه وایي چې یا رسول الله دا سړی به څنګه دا به څنګه سړی ویل ښه په یو جنگ کې ولاړ دي جنگ شروع دی یو کافر د کافرو د صف نه رامنډه کړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس کې لاس ورکړو بیعت وکړو او لا اله الا الله محمد رسول الله ویل او تور واغسته او د دې د طرفه په جنگ پر کافرو طرف 15 منټو کې مړ چې مړ شو جنگ چې ختم شو پیغمبر په لاش باندې ولاړ صحابه ته وی ادا سړی دی په 15 منټو کې جنت ته لاړو کنه د ټول عمر کفریات ورته معاف شو او په 15 منټه کې د پلار پیغمبر په لاس باندې لاس ورکول او د دې مخه کېدل 15 منټو منظم ټول عمر معاملات چا ده د زړه ده نو یو خو د دې مليانو په دې شور باندې ګوره کیرو ځایما دې بدا چې شور جوړ کی چاله ګوره تاسو شور ډیر جوړای قضا عمرې دسو که قضا عمرې کړه پلانی بابا کړي پلانی بابا کړي پلانی بابا کړي دا اسلام مونږ ته د باباګانو نه راغلی ها اسلام بنیاد کوم مولا چې وایي چې قضا عمرې دغه د مولا صاحب زما دړه زور نشته دا فرض منځونه مرانه نشي کېدی او ته کوا ابو وایي چې ورته نه کنه نشم کولی سم لا ورته ته پوه شوې که بیا دې نه پرېږدي که نه او ته پرې لږ تکړه وې د دغه ګوړګوړونه یې ونیسه او دومره زور والا ورکړه چې دا سترګې بقې روزي ته پوه شوې اصلي دین رسول الله صلی الله علیه وسلم تکمیل کړی دی د دین په 23 کاله کې بیا دا درته یاد دي چې د خلفای الراشدینو خلافت څو کاله ابو بکر نواله تر حضرت علی پورې څو کاله ماما نو تاسو څه ضروري دی چې ګیری لګي سور را ورکړي زړه دې شي دا خو دې نه راځي دته اوسه دومره زړه زور ډیر دی چې پاسته کې بدل لګي ګیره سره او دا ورته پته په دې عمر کې نشته چې د ابوبکر نه تر حضرت علی پورې د خلفای راشدین حکومت څو کال چشته څومره دیرش کال ما به پوهه وایي وایم زم نه اوس 10 کاله یا 15 کاله یا 40 کاله خو د خلفای راشدین په دور حکومت کې د ابوبکر نواله تر حضرت علی پورې په دې زمانہ کې چې کوم تکمیل د دین شوی دی هغه کمپلیټ دین دی بس 23 کاله زمانہ د پیغمبر
او ورپسې 1.5 کاله زمانه د خلفای راشدینو دې کې چې کوم دین مکمل شوی دی دا دین دې کې بس ته وګورئ چې دې زمانه کې قضا عمري شوی ده د امام ابو حنیفه په زمانه کې شوی ده د حضرت عمر د امام شافعی په زمانه کې شوی ده د امام مالک په زمانه کې شوی ده د امام حنبل په زمانه کې شوی ده د امام بخاری د امام مسلم امام ترمذی امام ابو داود د دوی په زمانه کې شوی ده کدی زمانو کې شوی بسارو کې شوی او کوي چې پلاني پیر صاحب کړي ونه پلاني پیر صاحب نه خدای دی او نه رسول دی ما په خبره پوي او چل درته ما وخو چې کچاوي چې را پاس بس سم لا ورته وای مولا صاحب دړو زور مې چې 15 منځونه دی را ګرځي هر منځله بانګ وای بیا غموس قضاو کی بل بانګ وای بل بانګ وای بل بانګ وای نو د یو ورځې منځونه 15 قضا راو ګرځي نو دا وای چې موږ د ټول عمر قضا عمري راو ګرځو نو په ایمان وای چې 15 منځونو باندې به د ټول عمر قضا عمري ورته خدای معاف کړي دا خدای ستاسو کور دی عقل یا دا سوچ دی نو دی وجنا زما عزیزانو اری خبره ته لغوندي سوچ پکای لغوندي فکر پکای ما یو حدیث وی چې د روزدار سړي د خپل وګبه چي دا هغه خدای ته د مشک او انبارو نه زیات عزیز ده اوس دی حدیث کې راز څه دی دی کې راز دا دی چې دا وګما پیدا شوه د الله پاک د وجه چونکه ما د پاره سحر نه خوراک سکاک پزان بن کړي دي نو ماسپخین مازیګر کې زما وګما چونکه پیدا کړي ده نو دته د مشکو نه زیاته ذکر ده په دې خبره پوه شئ دی وجه نه عزیزانو دوه خبرې وکړي یو اړه خبره ته لغوندي سوچ کوي خدای ته عقل فکر سمجھ درکړي دویمه خبره دا ده چې چیرې داسې ونه وایي چې زه دا زه ټکه ته دې انجام ډیر خراب کما پیر اراده دا وکړه چې نن می شوق دی چې د شیطان نم یو مسله اورم شیطان ته وی چې یو مسله راته وکړه نو هغه ورته چې پیر صاحب زما مسلې خدا سي دي چې خلک گمراه شي نو زه به تاسو څه مسله وکړم نو پیر ورته وی چې من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له الله چې سو گمراه کی اته پلار کول نه شي او الله چې سو پلار کی اته گمراه کول نه شي اسی می شوق پیدا شو چې نن دی ارامینم یو مسلې واورا هغه ورته پیر صاحب په خدای مې قسمی چې ستاسو شوق پیدا شو نو زه تعالی نن ټیک مسله کوم خپل طبيعت بنه کوم وی چې وایا وی پیر صاحب ته خو پیری خلق د لاسونه سپي وخپو درته پریوزي ډېر لوی قدر او عزت دی کوي اسنه چې د خلکو په لاسونو سپول او په خپو پریوتو چرته دا غرور در کرانه شي چې ځان ته وای چې زه دغه چې میجارټي سره خسړی کې غرور راځي کنه راځي دا غرور در کرانه شي چې ځان ته وای چې زه او پیر صاحب کا کله دی ویل ځان ته چې زه نو داسې بشي لکه چې زه شیطان ورته وی چې کچری دی وی چې زه نو داسې بشي لکه چې زه ما خدای لډېره خوارای کړې وي او یو ټکه می زووي عمر لا تباشو نو پیر صاحب کدي زووي نو تبم زما پشان شي نو عزیزانو چې ګوره چیرې داونه وایي چې زه غرق بشي تباہ بشي هر ګناه په قیامت کې معاف شي ارا زنا شراب غلا ډاکا وغیرہ وغیرہ خدای به ولا سوجي جوړي کیو معاف یو مولا ماته وی چې تا په تقریر کې چرته مې ویلو خدای خبر نه یو ډاکا وسنګ معاف شي دا څه دغه وندم شو
ما به خبره وره په برو بزن کېږه ما خدای چې د چا ناراضي شي نو خدای پردی حق نشي معاف کولی نو داسې چل به وکړي چې چا حق تا والی دی که نه هغه راوغواړي چې راشه دا جنت کې دا پلانی ځای دی دا تاله در کوم خو دې سړي ته معافي وکړه ما په خبره پوهېږي دې سړي ته معافي دی چې جنت کې ځای ته وګوري نو جنت ځای به څنګه وي د ملغلرې یو کمره به یو شپېته میله بیا پلنوالی دا ځای در کوم خو دې سړي ته معافي وایي به یا الله ما معاف کړی دی خو ما له دا ځای راکړه په دې چل به ورته معافي زما په خبره پوهېږي الله چې کوي غور څه کولی که نه شي کولی یو ټکی دی چې هغه به خدای بالکل نه معاف کوي چې ځان ته وایي چې زه نو الله دې مو ساتي زه نه دا ډېر خطرناک دی چرې په هېڅ شي غرور ونه کړي که په دین کې مصلې دی الوزي نو هم چې ځان ته زه ونه وی او که په دنیا کې دی جازونه الوزي نو هم چې ځان ته ونه وی چې زه او که دا ټوله دنیا در پسې هم چې ځان ته ونه وی چې ګورئ زه الله الله مولانا اشرف غنی تھانوی رحمت اللہ علیہ په دلی کې تقریر کولو او درې قسم یې وکړه چې والله بالله سمت الله مجھے خدا لا یزال کی قسم ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے یو ځل الله او بیا یو واقع لیکلی یو بزرګ و حسن بصری او د دې بزرګانو واقعات مولانا تنویر ډیر لیکلي دي نو بزرګ و د شپې ناشته ده نو الله الله کوي ناګانه په دې نیمه شپه کې په دغه کې راغلی ده په جذبه کې چې یا الله زما اړو چاودو په الله الله ویلو باندې تا یو ورځ مونږ وی چې زما باندې زدایم یو ورځ ختم وای کنه خدای ته وای اوس خدای داغه د جذباتو څومره خیال ساتي اندازه کوي आवाज ورته وشو چې څه وی یا الله زما رشین شو په الله الله ویلو باندې او تا یو ورځ مونږ وی چې زما باندې زدایم نو आवाज ورته بیا وشو چې گفت اللہ تو لبیک ماس گفت اللہ تو لبیک ماس وی نیاز و شور و دردت پیک ماس او بی بی داستا اللہ ویل چی دی دا زما لبیک دے دا تا چی اللہ وی دا زما لبیک کہ زما توفیق نوے زما توفیق نوے نستا جبی با پنی مشپا کے اللہ ویلے دے طول دنیا او دبرتا دا او تا اللہ اللہ وی پخپل ذات میں دی قسمی حاضرم در توایا چوے تاسو خیال را یو زلا الله ویل دا د دوړو جانو د نعمتونو نه بهتر بجای د دې چې مونږه نور خبرې کوو یا غړې وړې وایو نو بس جبا په دې عادت کې چې الله 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 ما تاسو تیر جمعه ویلي چې د موسی عليه السلام ګډ بچو وې دونه چې خدای څنګه یادول پکار دی یا الله ته بچرته چې چاپی دې کم یا الله ته بچرته موسی ته تنبیه وشو چې دا ورته مو نه چې کافر شوي دا ورته وایي چې خدای داسې ذات ته او داسې یادول غواړي نو زما دي ځانو په ایمان درته وایم چې دا ملک د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دی دی وخت کې لیڈرشپ پخبر گستر گوڑان دی سچ وئی ټول دروغ وئی کده اسلام نو مالی دروغ وئی کده کچکول په ماتوم دروغ وی
ملک سوارو ټټو پیو بیټارو پلانټرو ټټر اوس وای 2 کال راکې نو 2 کال کې ملک ټکی دا ټول دروغ وایي ملک بالکل د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی اوس کوي بس کوي بدا چې سیلاب په وطن راشي نو د کلی خیر غواړه چې په کلی راشي د کور خیر غواړه او چې په کور راشي نو د ځان خیر غواړه چې دار سړی سیلاب د بيدینه په کور او په کور ورننه وتی هر سړی سره خپل غمی کنه چې ځان می بچ کړي نن د بيدینه سیلاب د هر سړی په کور نه وتی کور که خزر راټینګه لور دی منډي وای که لور راټینګه زوی دی منډي وای که زوی راټینګه خور دی منډي وای که خور راټینګه رور دی منډي وای څه د خدای په عظیم قهر د عمل گرفتار علاج د وخت مشکل دی او د خدای په لوی کرم بکیږي په عقل ګرانه د زما د آشنا مینه که د خدای فضل شو خو ډیره خدا که په عقلی نو پاکستان سیټ کېدل زما د عقل نه بار دي ځکه چې دی خلکو کې اخلاص نشته دی خلکو کې د ملک او د قوم درد نشته ملکونه د هغه خلکو سیټو چې کوم خلکو کې د ملک درد او د قوم درد پکې و اوس یو ټکي دوی کوي مونږ په دوه کښو چې اگر کسی نے تعاون کیا تو پاکستان کو اسلامی مملکت بنا دیں گے جیسے وہی کہا اسلامی مملکت خو 50 کال وشو چې تاسو پاکستان ته وایي وہی ورته کنه که خزی پکی گڑیگی اسلامی ملک دے که الکان پکی گڑیگی اسلامی ملک دے که بلو پرنٹونا پکی چلیگی اسلامی ملک دے که د خزو کرکٹ میچ پکی شروشی اسلامی ملک دے دا خو 50 کالو شو چې تاسو اسلام ورته وایي دروغ وری دروغ وری اسلامی مملکت په هغه ورځ پاکستانی چې په کوم ورځ د انګريز جوړ کړي قانون لندن ته رخصت شي او په پاکستان فیصله د قران کیږي انا په پاکستان اسلامي مملکتي اوس پاکستان اسلامي مملکت سو پورې د پاکستان فیصله په قران نه شروع شوي ترغه پورې پاکستان ته اسلامي مملکت نه وي قانون پکې د لاډ میکاله دي او یو ورته اسلامي مملکت بیا چې تر څو پورې په پاکستان کې خزي ازادي ګرځي بیا به مرته اسلامي مملکت وي دی خو ګوري په دې دغه خو به تاسو ګوري کنه په دې سرکونو باندې دا ټریفیک والا پولیس والا ها نو دوی سره یو کتاب دی هغه چالان بوک سوزکه پیراشي ډاټسن پیراشي یا بل شي نو داسې مخه تور تودري هغه ولدار صاحب داسې ډرایور تم ګوري داسې قانون د لاس کې واغستو ډرایور غریب ناړه بوټو سي چې قانون لاس کې واغستو چې څه چل مې کړې دی ورته داسې قانون د لاس کې واغستو نه ګوري نه د قانون خلاف کړ هغه وی چې سبه ولدار صاحب ورک مې نه چرته کی نسې نه کی نارای غوندې سترګه ورته وی چې رو جماعتي بندوبست کوه بیړه د غرکشه ته پوه شوې نو تاسو وایي دی خو ګورئ ایف آئی آر د انګریز جوړ کړی قانون دی ستا په تاڼو کې چې پروت دی ستا په عدالتونو کې چې پروت دی د انګریز جوړ کړی قانون دی ٹھیک شو نن کنټمپټ آف کورټ دفعې چې ستا په ملک لګېدلې وي کنټمپټ آف کورټ دا دفعه په نواز شریف هم لګېدلې وه چیف جسټس په لګولې وه چې د کنټمپټ آف کورټ کړی دا عدالت توهین کړی دی هغه عدالت د چا و هغه د پیرنګي د قانون عدالت و
و کنو قبل شه د پیرنګي د جوړ کړي قانون د عدالت خلاف ورزي چې څوک کی ا کنټمپټ اف کورټ کې راځي او په قران کې د قران د قانون خلاف ورزي کیږي یو په کنټمپټ اف کورټ کې راځي. نو د لارډ میکاله جوړ کړي قانون ډیر لوی دی او په قران د خدای جوړ کړي قانون لوی دی. نو ټول پاکستان د خدای د قران جوړ کړي په قانون کې کنټمپټ اف کورټ کې بچالانی کی کنا خزي او نر کنټمپټ اف کورټ کې لګیا دی او دومره دا چې دا حساب به د سترګو پټېدو نه رستو شروع کیږي او د انګريز د قانون دنیا کې شروع پته بدر ته ولګي چې تا بربنده خزان سره ګرځولا تا کنټمپټ اف کورټ کړو لور دی بربنده ګرځیدا تا کنټمپټ اف کورټ کړو پته بدر تماشې بد ځانو کوي. دا مې ابتدا کې درته وې چې پام کوي ګوره په دې غاویر نشي دوه ګل خدای ته وړه جنت ور یو سکند کې بدر باندې دنیا ورانه شي یو سکند ابل اور دلته زموږ مرګري نن ښاون مرشو په دې مرده خدام راشو کس کورې ورانه بل نو دیو جنا عزیزانو هر وخت د خدای یاره په لړ کې ساتي هر وخت او دا وایي چې زه هیڅ څه دې ته رحمان بابا وی لکه سیند یا باسین په غورځنګ درومي تاسو روان دی هو ګوري غړای ته وګورئ دي کې دغه لګیدل دا ټک ټک چټي دي تاسو وي دا سکندونو والا ستنه دا ګور دا سکندونو والا ستنه چې یو ټکو کی بیا ټک چې یو ټکو کی ودا سي تیر شي ک یو عرب او کرب ډالر خدای لور کې داستانه به بیا را واپس د خپل عمر نه داسي کی ها دانن روز چې تر یو نیمه بجې پورې پتا کوم اتیر شو چې دا ټوله دنیا خدای لور کې دا ورځ به بیا په عمر کې ولي کړي دا لاړه ختم او لکه سیند یا باسل په غورځنګ درومي حسیون دې په تلوار دا عمر بیا وار په دا دنیا نشته رحمانا په هر چا باندې چې تیر شي وار د عمر یو ځل چې د عمر سودا ختم شي بیا نشته بدبل نه بدتري بل بدبل نه بدتري او خدا قوم ولاړ جمهوریت برکت ته کنه چې ډمې پکې ولاړې دي نو جاړي ولی جاړي نه مالا ډمه ولاړه ده سمکار شه د ډمو حق نشته چودري ولکه جمهوریت څه ته ها جمهوریت خو دې ته وایي چې دا چا حق شته کنه اجرا شته هغه به ودرېږي ډمې حق شته هغه به ودرېږي د خنزیر د بچي حق شته هغه به ودرېږي جمهوریت ته کوي جمهوریت دا معنا چې هر چا له حق دا جمهوریت خدا ابوبکر په زمانہ کې مو دا ابوبکر د خلافت انتخاب چې کېدو ټول صحابه را جمع شوي انصار او مهاجرین بی بی عائشہ فقیہه د امت او بی بی فاطمه خاتون جنت دا موجود وي او دوی له پکې دعوت ورنکو چې راشي په دې رائے کې تاسو هم شریک شئ ولې به خزه حق نه لري چې هغه په پارلیمنت کې رائے ورکړي د خزه ځای پارلیمنت نه دی خزه په پارلیمنت ته نه ځي او نه به خزه په سړو کې کینی ستا پاکستان چې د کله نه جوړ دی تر نن پورې د ټاپ میخ انبر سره پکې ناس د ټاپ میخ پکې ناس اوس دې د پر غلام غوث زاروی کم دی نه پیدا کو چې هغه یې سره سم کار کړی دا زمونږ ملک دی دا زمونږ وطن دی زما عزیزانو عرض میں داو
چار سړی د دې قابل نه دی چې هغه ته هغې نه مسلو تپوس وکړي. مسلو تپوس دپاره خاص خلق وي یا په دې مدرسو کې مفتیان وي، نو هر سړی د دې قابل نه دی چې د هغې نه د مسلو تپوس کړي. دا یو ټکی مارس کو چې یاد لرئ چې یو ذات د شي دننه تلل دي او یو اثر د شي دننه تلل دي. روژه ماتیږي په ذات د شي دننه تلو باندې، په اثر د تلو باندې روژه نه ماتیږي. بل دا چې دې وخت کې اذانونه په 5:30 بجې شروع شي. 5:30 بجې په 5:30 بجې غروب د آفتاب نه شروع. دا وخت د روژې پرون ټایم د روژې چې 5:37 منټ 5:37 منټ او اذانونه د 5:30 نه شروع شو. 2 منټه مخکې اذانونه شروع شو. نورور په دې ډب نه دا جمعات ته کنه او دلته به صاحب شیخ سنت صاحب هم راپاسي یار راوخته دا څه وګور. او دی وخت کې تاسو خدای پاک نه درته هدایت وکړي تی په خپل پټیم پوي کړي نه. مونږ خو چری پازان روزه نه د ماته کړي او بیا زمونږ د ملک ازانونه سحر وګوره چې دی څه وخت ازانونه شروع کړي ته سبا ازان د دی وګوره. غروب د آفتاب وګوره چې 100 بجې کی او طلوع د صبح صادق وګوره چې 400 بجې کی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به جمم په خپل ورکول او اذان به په خپل کول. زما په خبره پوه شو؟ اذان به امام ابو حنیفه په خپل ورکول او اذان به په خپل کول. اوس جمعتونو کې وګورئ الله اکبر الله اشهد ان محمد رسول الله محمد رسول الله. دا چې د دې مولا دی خولې ته تپانې ونیسي کنه او دا شونډې په دومره وپړسي تا خدای هلاک که چې هلاک شي دا محمد ته دا لفظ کوي که نه کوي. په هر جومات کې وګوره دا شیخان میخان چې دي دا اورمړو د معیاري ګیري چې پرېښي دي دغه شیخ صاحب اذان وکړ اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي. ټول جوماتونو کې داسې زمونږ د بالا باندې کې داسې بچا ته باواز کې چا اذان وایل غوندې امام په کوټګۍ کې ناشتي. یو شاعر شعر وی جمعات با غروی ته بناستی پکې هک پشانی هک معنا یګا جمعات با غروی ته بناستی پکې هک پشانی ګیره بستا پنام لګی لکه سک پشانی. هک سے ناشته او خرته आवाज کو چل کته اذان وکړه. اذان با عالم سره کوي جاهل سره بازان نه کوي. دیو جنا لک سوچو کوي دا دین زمونږ د لاسه سپک شو زمونږ د لاسه ذلیل شو زمونږ د لاسه رسوا شو. نو د دې وجنه سوچ وکړئ چې ملک یو طرف ته د تباہی او د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی او دین بل طرف ته د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم باندې ولاړ دی. ویل خیر دی زه اسم نه خورم پتا سره ځم او په دې شر در سره ځم چې دا مردارې غوښې به ما په سر کړي ته به اسره سره را روانه. یاره تاسو په ایمان وایئ دا جومات کې چې ناستې ټول داسې خبرش کړي داسې به وکئ چې د مردار خره غوښې په سر کړي او چې د اسلام خبره شي نو د هر یو کور کې جبرائیل علیه السلام راغلی مونږ به داسې وکړو. عبدالله ابن مبارک هغه څښا غوښې په سر کې چې څښا غوښې په سر کړې. نن راته یو سړی وایي دکان کې زموږ دکان مخې ته دغه ولاړ دي دا ریړو والا دي دا چټنیانې او دا اچار مچار دا ما ته وایي چې یاره جي دا ټوله بیماري ده. ولې دا ټوله بیماري ده دا دوړې پې پرېوځي او دا دوړې دي او دا